90 سکند سره زیم همیرا او د نن مهم خبرونه په خیبر پښتونخوا کې د جون 15مې راسې د بارانونو سیلابونو او د لینډ سلایډینګ په وجه 22 تنان په حق رسیدلی او 11 ژوبل شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی الیمین ګنډاپور د سیلګرۍ ځایونو کې جوړ شوي تجاوزات ختمولو حکم ورکړی دی. نړیوالې ورورولۍ یو ځل بیا په پاکستان باور څرګند کړی. پاکستان یو بله کامیابی ترلاسه کړې ده، کوم کې چې د پاکستان د اقوام متحده انډسټریل ډیولپمنټ بورډ 53م غونډې د مشر په توګه ټاکلی شوی. د انسټیټیوټ اف سټریټیجیک سټډیز د 52مې کلیزې په موقع د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل خطاب کې ویلي دي چې پاکستان خپل وګړي د هندوستان د اوبو زورګیرۍ کې یرغمال کولی نشي. وزیر اعظم شهباز شریف د زیارت په ورځ د جولای په 3مه نیټه به اذربایجان د 2 ورځو سرکاري دوره کوي، چېرته به چې هغې د اقتصادي تعاون تنظیم غونډه کې د پاکستان نمایندګي کوي. د راتلونکي 15 ورځو لپاره پېټرولیم مصنوعات په قیمتو کې لیټر په سر 20 روپۍ زیاتېدو امکان دی، خو ولې ختمي فیصله به وزیر اعظم شهباز شریف ورکوي. دا دي تر دې دمه مهم خبرونه. نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره